تاسو ټول ته ډېر زیات په خیر راغلاست وایم او هیله کوم تاسو په خیر یاست، جوړ روغ به یاست. دا ټایم تاسو اورئ او ګورئ یم په خیر راغلاست بلوچستان خپرونه او لکه څنګه چې تاسو دا ټایم ګورئ سو نو بلوچستان او خپرونه ده په خیر راغلاست بلوچستان. نو د موبایل په اړه خبره کول، د موبایل فایدې چې دي هغه ډېرې زیاتې، نقصانات هم شته. لکه څنګه چې هر څه شته په دنیا کې، نو د هغه کې بالکل پازیټیو طریقه هم شته، نیګیټیو هم شته. نو دا هم بیرته په انسان پورې اړه لري، یعنې انسان بالکل په انسان پورې وي چې انسان د هغه استعمال چې دی هغه څنګه کوي، یعنې پازیټیو طریقه خپلوي که نیګیټیو طریقه خپلوي. لکه څنګه چې د موبایل په نن موضوع چې کومه ده، نن موضوع دا ده چې د موبایل فواید څه دي او نقصانات څه دي. فواید خو ډېر زیات دي. لکه څنګه چې اول به موږ داسې و چاته به موږ کال کوئ نو یقینا ټلیفون به یو ځای پروت و، هغه ته به موږ تلو چې ټلیفون زو موږ خپل کال کوو. لیکن اوس یو غټه اساني چې ده هغه دا ده چې موبایل فون زموږ سره وي، یعنې د موبایل فون په ذریعه باندې بالکل موږ فورا چې دی هغه کال وکړو. او د موبایل سایز چې دی هغه ډېر په زړه پورې دی، یعنې ډېر پرفیکټ دی. لکه څنګه چې د موبایل کم وخت هم موږ هر ځای ځو په اسانه سره موبایل خپل ځان سره چې دی یعنې هغه وړلی هم سو. او د دې سره سره لکه څنګه چې وختي ما خبره کول، د انسان په ژوند کې بالکل مختلف حالات چې دي هغه راځي، شادي راځي، یا دې علاوه برډې فنکشنز راځي، ګیدرینګز راځي. نو بالکل هغه ټایم هم داسې وي چې انسان غواړي چې دا وخت چې کم دی، دا یادونه چې کم دي، دا باید چې زما سره محفوظه وي. نو بالکل واحد ذریعه ده هغه موبایل دی. د موبایل په ذریعه باندې بالکل داسې وي چې هغه ټول یادونه چې دي هغه بالکل موږ محفوظ هم کړو. بلکې دې سره سره داسې هم وي چې کوم موږ خپلوان دي، یعنې زموږ دوستان چې کوم دي هغه په نور ځایو کې وي، لکه څنګه چې په نور ملکو کې وي یا دې علاوه په نور ښارو کې وي. بالکل هغه ټول خوشحالي شیبې چې کومې دي، یعنې یادګار چې کوم دي، هغه میمریز چې کوم دي، هغه بالکل موږ د ویډیو شیرینګ په ذریعه باندې هغه ټول سره شیر کولی هم سو. او د دې سره سره لکه څنګه چې د موبایل یو غټه فایده دا هم ده، لکه څنګه چې ډېر وخت داسې وي رشکش وي، شور ډېر زیات وي، محفلونه وي داسې، لکه څنګه چې د شادیانو کې ډېر زیات رشکش وي، شور وي. او موږ غواړو چې د یو چا سره خپل خبرې چې د خپل پیغام چې دی هغه ورسوو، ضروري کار وي د انسان ده. نو بالکل بیا یو بل اپشن هم وي ټیکسټ میسج په ذریعه باندې بالکل بیا څوک خپل پیغامات چې دی هغه استولی سي. نو ځکه موبایل بې انتها بې شمېر چې دی هغه فایدې ډېرې زیاتې دي. او د دې سره سره لکه څنګه چې انسان مصروفه وي، نن سبا مصروفیات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه هم ده چې هر انسان ډېر زیات مصروفه دی. د یو چا سره هم هسې فالتو ایکسټرا ټایم چې دی هغه نشته، هر څوک وایي زه ډېر زیات مصروفه یم، لیکن بیا هم انسان چې دی هغه دا غواړي چې نه، زه باید چې باخبره یم په دنیا کې اخر څه روان دي، یعنې په دنیا کې دا ټایم چې دی هغه څه دي، زه باید چې دنیا د حالات څه بالکل باخبره یم. نو هغه ټایم هم موبایل واحد ذریعه ده، د هغه په ذریعه باندې څوک بالکل باخبره هم وي د دنیا د حالات څه. سوشل میډیا چې د هغه یو ډېر په زړه پورې پلیټفارم دی، یعنې سوشل میډیا چې د هغه یو ډېر بیسټ پلیټفارم دی. سوشل میډیا د لارې بالکل انسان ته معلومه وي چې په دنیا کې دا ټایم چې دی هغه څه روان دي او څه نه دي روان، یعنې دا ټایم چې دی څه دي څه نه. لکه څنګه چې د موسم معلومات چې دی هغه بالکل له چا سره وي، موسم اپډیټ چې دی هغه له چا سره وي. او د دې علاوه په ښار کې څه روان دي، یعنې حالات چې دی هغه څه روان دي، بالکل دا هر څه چاته معلوم وي. سوشل میډیا یا دې علاوه لکه څنګه چې ګوګل چې کوم دی د هغه په ذریعه باندې، یعنې دا هر څه چې د موبایل موږ ته سهولیت ډېر زیات را پیدا کړي دي. یعنې اوس ضروري نه ده چې څوک په خامخا د نیوز کومه لکه څنګه چې وختي وه چا انتظار کوي چې نه د نیوز غنټه چې دی هغه بالکل راځي، بیا به زه نیوز چې دی هغه ټایم زه نیوز اورم، یعنې نیوز به زه بالکل ګورم، د دنیا څخه باخبره یم. لیکن اوس موبایل فون اسانیان جوړ کړلي، یعنې د موبایل فون په ذریعه باندې بالکل انسان هر کله چې وغواړي هغه ټایم بالکل خپل معلومات چې دی هغه حاصل کولی سي، یعنې د دنیا څخه باخبره وي، خپل مصروفیات هم وي، خپل کارونه هم وي. او ډېر خو داسې دي لکه څنګه چې د موبایل فون په ذریعه باندې بالکل آنلاین کاروبار چې دی هغه بالکل څوک کولی سي. یعنې ډېر خوندې داسې دي، یعنې ډېر ورونه داسې دي کوم چې خپل د کور څخه بالکل د باندې ځي هم نه، بلکې آنلاین چې کوم دی خپل بزنس شروع کړي وي. او آنلاین چې دی هغه ډېر په کامیابه بزنس وي، یعنې ډېر زیات ماشاءالله کامیابه هم وي د هغو بزنس او آنلاین طریقه هم وي. یعنې دا هم بالکل د موبایل په ذریعه ده. او د موبایل خو یو بله غټه فایده دا هم ده، لکه څنګه چې خصوصا سټوډنټس خبره کوم، یعنې سټوډنټس به وختي دا خبره کول چې زما یو ریسرچ دی، دا به هم زه بالکل لکه څنګه زما یو ټاپک دی، دا ټاپک به تیاری کوم. د موبایل فون چې د هغه یو غټه اساني دا هم پیدا کړله چې څوک بالکل په یو کلیک باندې هغه یو ټاپک چې کوم دی د هغه یو ټاپک په ذریعه باندې، یعنې ټول یو اسې چې د هغه څوک کولی سي، ریسرچ کوم دی هغه څوک پیدا کولی سي. یعنې ډېر مفیده پوینټس چې کوم دي، کوم چې رایټرز چې کوم دي، ډېر مشهور رایټرز چې کوم دي، یعنې د هغه ټول پوینټس چې د هغه څوک جمع کولی سي او خپل ریسرچ چې کوم دی هغه څوک کمپلیټ کولی سي.
او د دې سره سره لکه څنګه چې موبایل فون خبره موږ کوله موبایل فون انټرټینمنت هم یو ډېره غټه ذریعه ده یعنی انسان ناست وي کله کله داسې وي سفر څوک کوي هغه ټایم انسان بالکل بور سي یعنی انسان غواړي چې نه باید چې د بوریت ختم سي لږ میوزیک هم وي په ژوند کې یا دې علاوه لږ معلومات باید چې وي په ژوند کې نو هغه ټایم بالکل د هغه یو موبایل چې کوم دی د هغه په ګیلري کې په تاسو کتلی وي یعنې زموږ سره چې کوم ډیټا وي بالکل هغه موږ کتلی سو او دې سره سره یوټیوب یا دې علاوه کم ګوګل چې کوم دی یعنې د هغه په ذریعه نور مختلف اپس داسې دي کوم چې انټرټینمنټ دپاره وي یعنې انسان که کوم وخت بور وي نو بالکل هغه ټایم یو ډېر په زړه پورې ډرامه څوک کتلی سي ډاکومنټري چې د هغه څوک کتلی سي یا مختلف سندرې چې د هغه اورېدلی سي یا دې علاوه کوم اسلامي معلومات چې کوم دي هغه بالکل اسلامي معلومات ویډیوز چې کوم دي هغه څوک کتلی سي یعنې انټرټینمنټ هم وي انټرټینمنټ سره سره چې دی یقینا انسان په معلومات کې اضافه چې د هغه هم ډېره زیاته وي او د دې سره سره لکه څنګه چې اکثره داسې وي د ډېر شوق وي د ډېر خوند نه شوق وي چې بیوټي ټپس نو بالکل بیوټي ټپس هم انسان ډېر په اسانه سره ترلاسه کولی هم سي او دې سره سره لکه څنګه تاسو به لیدلی وي چې هیلث ټپس چې کوم دي هغه ډېر زیات لازمي وي موسم چې کوم دی موسم چینج سي همیشه نو هغه ټایم نزله زکام یا داسې مختلف ناجوړیان چې کوم دي هغه راسي نو یقینا دې دپاره مختلف ریمیډیز وي او ریمیډیز چې کوم دي هغه هم ډېر په زړه پورې څوک کتلی سي یعنې کوم سپیشلیست چې کوم دي دوی لیکلي وي هلته یعنې څوک په یو کلیک باندې هغه ټول ریمیډیز چې کوم دي یا ټوټکې چې کومې دي هغه ټوټکې څوک واخلي او په هغه باندې عمل وکړي نو یقینا هغه ټول ناجوړیان چې کوم دي هغه هم څوک جوړولی سي او د دې سره سره د انسان معلومات چې د هغې اضافه هم ډېره زیاته وي ډېرې خوندې داسې وي چې د دوی شوق وي کوکینګ وختي به څوک چاته تللی چې نه ماته کوکینګ چې دی هغه را زده کړه زما کوکینګ چې دی ډېر زیات شوق دی لیکن اوس ضرورت نشته د چا منت ساري کولو بالکل ضرورت چې دی هغه بالکل نشته لکه څنګه چې موږ وګورو ډېر د دنیا کامیاب ترین چې کوم شیف دی د دنیا چې کوم کامیاب ترین کم لکه څنګه چې شیف دی هغه بالکل خپل ریسپیز چې دی په شیر کړي وي خپل په مختلف پلیټ فارم باندې سوشل میډیا پلیټ فارم باندې یوټیوب باندې یعنی فیسبوک باندې انسټاګرام باندې دا سوشل اپس چې کوم دي سوشل میډیا اپس چې کوم دي په هغه ټولو کې شیر کړي وي نو بالکل دغه ځای څوک کوم مختلف ریسپیز چې کوم دي هغه هم څوک اخیستلی سي او بیا دغه معنی انسان یقینا ډېر ښه معلومیږي یعنې یو وارې خو هغه ډېر په زړه پورې ریسپي څوک واخلي او بیا هغه چې کوم وخت څوک پخه کړي نو یقینا بیا ټول تعریفونه هم زیات کوي چې واقعي ډېر زبردست طریقه چې دغه تاسو وکړئ دا هر څه بالکل د موبایل د وجې دي او د موبایل لکه څنګه چې ما تاسو ته وویله چې پوزیټیو اړخونه هم شته او نیګیټیو اړخونه هم شته